د پی یقین وکو سلوی خورزی من قبلیږي د عباداتو نه قبولیت اوچت شو ما مخکم دا ویلیو ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه الله دې په قبر باندې بلا رحمتونه رووري زمون استاذ اکوړي کې اوس وفات شوی دی ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه سبق دوران کې راته وی مونږ طلبه وته وی طلبا یو ورځ بازار ته وتلی وو هلته کس ناستی دته وایي داسې به یو داسې به یو داسې به څنګه چې اوسنی دی زنانه ورته دا قیسې کوي داسې به کېږي او داسې به کېږي طلبا ورسره کېناستل داسې به کېږي یو طالب ته وایي ستا نصیب کې دا دی بل ته وایي دا دی او دا دی خبرونه یې ورکړل طلبا ورته ویې پیسې راکړه طلبا ورته ویې موږ سره خو پیسې نشته وی نه پیسې به راکوئ وی د څه شي پیسې در وی موږ درته دا وویل دا هغه خو ته دروغ وایي طلبا ورته دا خو ته هسې لیږئ دې کې خو یوه خبره هم رښتیا نشته نو جنګ دې شه چې جنګ یې شه نو وی هغه کس یې ووو طلبا ووو پیسې راغی نه ورکولې وی دې کې پولیس رالل چې پولیس راله که نه نو دې له یې فیصله کوله طلبا ورته وی څه مسله ده وی داسې دروغ ووي او پالونه یې وکته اوس وایي چې پیسې راکړه هغه وی نه زه رښتیا وایم دې طلبا ووی دی دروغ وایي دا دی هسې لګیا دی پولیس ورته وی ستاسو سره دلیل شته چې دی دروغ وایي وی او وی څه دلیل دی وی ماله د 3 کالو پال ګوري چې 3 کاله پس په داسې کېږي او په نصیب کې دا دی او د خپل پال پته ورته نشته پکار د چې دی سار د کوره راوته چې د اول خپل پال کتلی وی چې نن به بازار ته ځمه طلبا به راباندې پیښیږي او ښه جوخ به مې ډبوي نو د خپل پال پته ورته نه وه د یوې ورځې او ماله د 3 کالو پالونه ګوري نو چې په خپله یو سړي ته د خپل پال پته نه وي که نه چې ده ته پته وی چې نن به زه وال خورم نو دی به بازار ته راغلی ده به طلباو سره خبرې اړولې وي نو د خپل د یوې ورځې د پال پته ورته نشته او تاله په کلونو پالونه ګوري چې داسې به کېږي او داسې به کېږي ولا اعلم الغیب دا د پیغمبر اعلان دی ولا اعلم الغیب چې زه نه پوهېږم په غیب باندې صفا ستره اعلان دی د پیغمبر د طرف نه چې ولا اعلم الغیب زه په غیب باندې نه پوهېږم که دا واقعه د نوح علیه السلام متعلقي نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وایي دویم آدم هغه وایي زه په غیبو نه پوهېږم که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینئ هغه نه سوال شوی نو هغه د تمامو انبیاو سردار دی